ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سورة بقرة شروع د آیات مخکې پرون شوی و. دې آیات کې د قرآن کریم په ټول نه اوږده آیاتونو کې دغه آیات دی چې ټول قرآن کریم کې دې نه اوږد آیات بل نشته دی او دې کې خبرې بیانېدلې د خرڅولو او خرڅولو باره کې او مخکې څو 15 خبرې بیان شوې وې او 10 مزید نورې خبرې چې دي هغه پاتې شوې وې. نو 15 خبرې مخکې بیان شوې وې او 14مه خبره یې دا دی ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. دا ګوايان چې کله خرڅول او خرڅول کېږي نو پکار چې دوه ګوايان په دې کومه سودا کې موجود وي او دا ګوايان چې کومه خرڅونکي او خرڅونکي چې ته بایع او مشتری یې شي هغه کسان برچې چې هغه د خواخ وي اردو خواخ وي غیرزاوي سبب مشتری چې کومه اغستونکي دی او بایع چې کومه خرڅونکي دی دا دوه بلنجانو چې زیاده ګوايان ما په سره خبره وکړه یا تا په سره وکړه انصاف یې ونه کړ نو هغه کسان ګوايان مقرر کوي چې هغه د ورګوړو خواخ وي او سبا لپاره بیا یو خپل مې چې کومه دا معامله کېږي چې په دې کې لانجه سره نه راځي او دا د قرآن کریم او همدارنګه د شریعت اصول دي چې معاشره کې به امن وي. امن کله وي چې کله د الله تعالی کتاب د پیغمبر احادیث مطابق زندگی وي چې کله دې مطابق زندگی وي نو معاشره کې به امن راشي خوشحالي به وي جنګ جګړې بیا به نه وي. ممن ترضون من الشهداء بله خبره به دا وي چې دوه ګوايان به مقرر کېږي حکم دا ګوايان به وي چې کسه مخکې خبره یې ذکر کړه چې شهیدین من رجالکم دا ګوايان به وي د سړیو نه که چې دا دوه سړي نه ملوېدل نو بیا به طریقه دا وي چې یو سړی او دوی به ښځې وي ولې به وي دا دې دپاره وممن ترضون من الشهداء هغه دوه ګوايان به مقرر کېږي چې هغه دغه دواړو کوم سوداګر دي یعنی اغستونکي او خرڅونکي دغه دواړو خوښ وي. وجه ذکر کوي 14مه خبره دا ذکر کوي چې دغه دوی ښځې به والې وي سړی به وي ښځې دوی والې وي ان تضل احداهما که چې دا دغه یوې ښځې څخه خبره ویل شوله نو فتذکر احداهما الاخرى. 15مه خبره دا شوله چې کله یوه ویل شي ورڅخه دا 14مه شوله 15مه دا شوله چې بله یې به ورته یاده کړي چې دا خبره داسې نه وه دې طریقې سره وه مطلب چې 100,000 روپۍ پاتې وې او د بلې ته کومې ویل شوې چې یاره مو څه وې دې چې څو وې دا بلې به ورته یاده کړي چې یاره 100,000 وې باقي ادا شوې وې. ولا یأبى الشهداء بله 13مه خبره دا شوله 13مه نمبر چې ولا یأبى الشهداء انکار نه کوي دا ګوايان اذ ما دعوا چې کله دوی راوغوښتلی شي یاره بایع او مشتري اغوستونکي خرڅونکي منځ کې معامله خرابه شوې دي ګوايان ضرورت شول نو چې کله ګوايانو ته اډر میلاو شي چې یاره راشو یا به دا چې قضي وغواړي یا عدالت ته جج وغواړي دا دواړه به حاضرېږي او ته حاضري به کوي. ولا تسأموا ان تكتبوا بل دا چې کوم دا کتب دی دا به لیکل کوي نو نسم خبره دا شوه 19 نمبر ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا دا خبره به لیکي او دا کوم کتب دی لیکونکی دا مشترک کېږي به نه ویره پرېږدو بس دا خولې سودا وشوه لیکلو ضرورت نشته دی نه الله تعالی فرمایي چې لا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله وړه او غټه خبره دا ټولې به ورکې لیکلی شي پوره برابر ترتیب سره ذلك اقسط عند الله. شرمه خبره دا شوه دا کومه د لیکلو والا طریقه دی دا الله تعالی په نظر باندې ډېره بهتره دی انصاف والا خبره دی. واقوم للشهادت 21مه خبره دا شوله چې دا ډېره ښایسته خبره دی یادولو کې للشهادت ګوایانو دپاره
وادنى الا ترتابوا او دا خبرم ډېر دې چې تاسو به بیا دې معاملې کې وشک نه کوو الا ان تكون تجارة حاضرة مگر کدا خبر واچ کرا بیا چې د قرض ورنه وا کومه دا سودا د قرض ورنه وا نو بیا دې طریقې سره وکړي چې لاس پلاس روپی او درې ما بیا د کوم شي څاغستره شي لاس پلاس ملويږي ارڅنه غوي نو بیا سید کونه لیکل شي تدیرونها بینکم صدا تاسو منځ کې حاضر وي پیسې وي او دریا کوم شي اوستره او خرڅول شي هغه موجود وي بس بیا لیکلو ضرورت نشته دی نو فلیس دوشتم خبره فلیس علیکم جناح الله تكتبوها نشته تاسو نه بیا څه ګناه څه وینه لیکو ځکه چې ارڅ موجود دی بس بیا لنجه نه راځي واشهدوا اذا تبايعتم درشتمه خبره دا چې کله تاسو بیا کو مطلب سودا کو نو بیا دا ګوای چې دا مقرر کو خامخا ضرور تاسو ګوای موجود بس بیا لنجه نه راځي ولا يضار كاتب سرشتما خبره ده چې zarar بنشي ورکوله دا لیکون کیتا کوم کس لیکل کوي دی باندې بوج نه جوړي یاره داسې وکا یاره روشم بیا لنجه راغلی دا غلط لیکل شوی دا ورته خبره دی نه بلکې بس کومه صحیح خبره چې لیکلې دی بس هغه خبره ټیک دی ولا شهید پنځشتما خبره دا شو چې ګوره کوم کس ګواین دی ګواین ته هم تکلیف نه ورکوي مشقت کې واچ یاره دا روشه دا خبره دی او دا خبره دی گواہی الٹا دی کتب لیکل حالات کړي دي نه بس کومه خبره انصاف ولا لیکل شوی دی انصاف گواہی وکړي ظلم زیاته بنا کوي وان تفعلوا فانه فسق بكم کچره تاسو دا کتب تم کوي او دا گواہی تم کو نو بدا خبره د ګناه لري فانه فسق یقینا دا ګناه کوي تاسو ګناه کوي واتقوا الله ويركوا تعالى ويعلمكم الله خي الله تعالی تاسو ته یا کوي الله تعالی تاسو ته دې لپاره چې تاسو بیا سبا خپل میچ کې جنگ او جګړې جوړ نشي والله بكل شيء عليم او دا تعالی په هر شي باندې علم لري کوي دي